معزز میاں نصیب جان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ریٹائر چې هغه اکثر خلک په فیس بک باندې ویني هغه په پولیس کې یو داسې کردار ادا کړو چې ریټایر شوی دی په سلونو په زرګونو روغ یې وکړي نو هغه ستاسو مخې ته یو 15 منټو ته راځي او بیا به انشاءالله د مشرانو بیانوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد شيخ القرآن مولا ابو طيب طاهري صاحب جید علماء کرام او د پندال ډېر معززو مشرانو کشرانو او د دین طالب علمانو په سټیج ناست علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا سوالو مخکې زه د خالق لا یزال د عبدالرحمن بابا په جبه کې یو څو شعرونه تاسو ته نظر کوم څوک په شپه کې شي ماتاب راخیجولی د په شپه کې خیجولی ماتابان دی او څوک د نور په مخ حجاب شي غوړولی د پټ کړی نور په خبر کې پنهان دی او څوک یو ساز کې پریستی شي له اسمانه نزول کړی د په منګ باندې باران دی او څوک د خاورو شي یو ګل پیدا کولی پیدا کړی د خاورو ګلستان دی او څوک چې روح نه ایستلی په یو ماشي جمع کړی د په روح تمام جهان دی او څوک چې رزق رسولی هر مخلوق ته او دی د هر یو مخلوق رزق رسان دی څوک د ځمکې نه ختلی شي اسمان ته د عیسی لره ورکړی دا مقام دی او څوک د خدای سره خبرې شي کولی د موسی مکلم کړی په دا شان دی هره ونه په قیام ورته ولاړه هر ګیا یې په تسبیح سره ګویان دی او هر مارغه هر ماهی په دریاب کې ثنا وایي او هر مارغه په چمن کې ثنا خوان دی او په سجود یې ځمکې سر دی لګولی ځوړند سر هم په رکو سره اسمان دی او که څوک وایي لیدی نشي که څوک وایي نو هر چا ورته عیان دی او نه مثل نه مثال نه مکان شته دا بې مثله بې مثاله بې مکان دی او نه زیان نه نقصان نه تاوان شته دا بې زیانه بې نقصانه بې تاوان دی د زرګونو صفتونو راشه ګوره او چې کړی نیم صفت عبدالرحمن دی دی نه پس زه د دې علماو د یو خادم د یو شاګرد په حیثیت چونکه زه عالم نه یم او ما ته دې علماو اجازت راکړه صرف ستاسو مخامخ یو څو خبرې کومه او هغه مختصر دا کومه چې په معاشره کې جرایم انتهایی تیزی سره روان دي او د دې جرایمو مخنیوی پکار دی اوس هغې دپاره موږ ته قرآن سوی موږ ته حدیث سوی کما یوسفي به موږ لاګو کوو کم لایح عمل به موږ اختیاروو تاسو ګورئ منشیات آیس زموږ ځوانان خراب کړل دغه شانتې جبري قبضې د خلکو په ځمکو باندې کېږي د یتیمانو په ځمکو باندې د غریبانانو په ځمکو باندې دغه شانتې په نورو مختلفو په زمین باندې
روزانه تاسو ګورئ دا فیسبوک او اخبارات ډک وي په اخبار کې به ته بل څه ونه ګورئ منګه چې کوم هغه مقصد دی کوم سوچ دی هغه دا دی چې مولانا صاحب کوم په منبر باندې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي زه وایم چې میدان ته راوتل پکار دي او زما خیال دا دی چې په دغه باندې کار نه کیږي د دې خلکو غوږ ته دا خبره نه رسي او دا زموږ بنیادي فریضه ده وکنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله دغه شانتي سورۃ ال عمران 104 کی فرمائی ولتکم منکم امة يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر اولئک هم المفلحون دې ته کامیاب خلک ویلي دي څوک چې امر بالمعروف کوي او د دین اخلاص نه صرف د مولوی صاحب ذمہواری ده دا د ناظم ذمہواری ده دا د کونسلر ذمہواری ده دا د زنانه ذمہواری ده دا د سرکاري افسر د ډي سي او د ډي پی او ذمہواری ده د ډي جي ذمہواری ده د گورنر او د وزیر اعلی ذمہواری هم ده او سرکاری ملازم ته وایي سورۃ حج آیات نمبر 41 الذين مكناهم في الارض هم کیږي الله تعالی په رحم راوړي دغه شانتي کمزې کې من امر بالمعروف لګو نو الله تعالی فرمایي چې تا په دې حجونو تا په دې عمرو تا په دې تاجرو تا په دې وظیفو تا په دې صدقو باندې تنخلاصي